الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم عزتمند مسلمانانو مونږ او تاسو چې کوم مجلس کې نن راجمع شوي دا مجلس ډیر زیات نورانی او برکت والا مجلس دی ځکه چې د دې نسبت د قرآن عظیم الشان سره دی او چې د کوم څیز نسبت د قرآن عظیم الشان سره راشي نو هغه څیز چې دی هغه برکتي کوي نو د دې محفل او د دې مجلس نسبت د قرآن سره دی نو د قرآن د نسبت د وجې نه دا مجلس چې دی دا د خیر او د برکت والا مجلس دی مونږ او تاسو ته خو دا مجلس داسې عام مجلس ښکاري د نظر په لحاظ سره معمولي مجلس ښکاري ځکه که چېرې دا مونږ ته د خیر او د برکت والا مجلس ښکاري دی د دې عظمت او قدر زمونږ او ستاسو په زړونو کې وي نو اوس به دا جومات چې دی دا ټول بډک وي ځکه د دنیا مجلسونه مختلف خلک مجلسونه قایموي د ډول سرنا مجلسونه قایموي د بېهوده او د ګناهونو مجلسونه قایموي دغه بېهوده او د ګناه په مجلسونو کې خلک د ګرمۍ خیال نه ساتي د یخنۍ خیال نه ساتي په ګرمۍ کې هم مجلسونه چې دی هغه ډکي په یخنۍ کې هم دغه مجلسونه ډکي دلته کې چې دی د قرآن مجلس شروع دی او زمونږ کمزوري او بدبختي دا ده چې جومات کې صرف ماشومان چې دی هغه ناست او مشران چې دی چند مشران پکې ناست د دې وجه دا ده چې زمونږ او ستاسو سره د دې مجلس چې دی قدر نشته دی زمونږ او ستاسو په زړونو کې د دې چې دی قدر او عظمت نشته دی که چېرې زمونږ او ستاسو په زړونو کې د دې قدر او عظمت وي بیا به دا ګرمي او یخني موږ د دې دپاره برداشت کولې دا ډېر خیر او برکت والا مجلس دی حدیث مبارک کې راځي چې داسې مجلس ته کېدلي چې هغې کې قرآن او حدیث بیانېږي دې مجلس کې چې دی د الله جل شانه نوراني فرښتې چې هغې ته سیاحین فرښتې وایي دغه فرښتې د مخ د ځمکه باندې ګرځي داسې او چې کله داسې مجلس ته کېدلي چې په هغې کې قرآن او حدیث بیانېږي دغه فرښتې یو بل ته اواز کوي راشئ موږ چې کوم ځای کتو زموږ چې کوم منظر مقصود هغه دا دی دغه فرښتې د دې مجلس ته چې دی ګیر چاپېره کښېني دا چې دی نوراني مخلوق دی هغوی چې دی وزن او بوج چې دی نه لري د یو بل د پاسه داسې کښېني او اسمانه پورې چې دی یو احاطه جوړه کړي د دې مجلس په ختمېدو باندې بیا دغه فرښتې د الله جل شانه دربار ته لاړې شي الله جل شانه د سره د علم تپوس کوي ای زما فرښتو تاسو چېرته تېرې وئ دغه فرښتې ورله جواب ورکوي په لبیک سره الله ستاسو بندګان په یو جومات کې راټول شوي وو هلته قرآن او حدیث بیانېده د قرآن مجلس لګېدلی و دغه مسلمانان په دې کې راجمع شوي وو الله موږ د هغوی خواله ورغلي وو د هغوی نه ګیر چاپېره ناست وو ستا دربار ته رالو نو الله جل شانه د سره د علم تپوس کوي ای زما فرښتو دغه خلک چې په دې جومات کې راجمع شوي وو د جومات کې راټول شوي وو د ګرمۍ او د یخنۍ چې دی تمیز نه کوو که ګرمي به هم راټول شوي وو که یخني به بیا هم راټول شوي وو دا انسانان دا بندګان څه شي مجبوره کړي وو څه شي دلته کې چې دی دوی راوستي وو چې دلته کې راجمع شوي وو دغه فرښتې په لبیک سره جواب ورکوي الله زموږ ربه دغه بندګان چې دي دوی ستا د رضا دپاره راجمع شوي وو الله دوی جنت غوښتو دغه بندګانو چې دی جنت غوښتو نو الله جل شانه دې تپوس کوي ای زما فرښتو آیا دغه بندګانو د جنت لیدلی دی چې دوی دا ګرمي برداشت کول او دغه د جنت د طرف دپاره راجمع شوي نو فرښتې جواب ورکوي الله جنت خو لیدلی نه دی الله جل شانه ورته فرمایي که چېرې دا جنت یې لیدلی وي نو بیا دغه الله جل شانه ورته فرمایي نو دا فرښتې جواب ورکوي الله که چېرې جنت یې لیدلی وي بیا به د دې نه ډېره زیاته ګرمي برداشت کولی خو دغه مجلس به یې نه پرېښودلی د دې قدر او عظمت به بیا ورسره وي بیا دې الله جل شانه تپوس کوي ای زما فرښتو دې بندګانو څه غوښت د څه نه پناه غوښتله نو
نو فرشتي ورته په لبیک سره جواب ورکړي زمونږ ربه دغه بندګان چې یو دغه بندګانو د جهنم نه پناه غوښتله د جهنم د عذابونو د سختونو پناه غوښتله نو الله جل شانه ورته جواب ورکړي ای زما فرشتو آیا دغه بندګانو جهنم لیدلی چې د جهنم د عذاب نه پناه غوښتله الله جل دا فرشتي جواب ورکړي الله نه جنت خو لیدلی نه دی نو الله جل شانه ته فرمایي ای زما فرشتو کو دې بندګانو چې د جنت ولیدل بیا نو دغه فرشتي جواب ورکړي الله ای زمونږ ربه که چېرې دې بندګانو د جهنم لیدلی وي جهنم یې لیدلی نه دی بیا د ګرمي برداشت کوي دغه مجلس کې ناست دي او د هغې نه چې دی پناه غواړي د هغې نه امان غواړي الله که چېرې دغه د جهنم د عذابونه یې ولیدل الله بیا به د دې نه زیات چې دی د لرې کېدو د زیات د محفوظ کېدو کوشش به کوي د دې نه ډېره زیات د ګرمي چې دی هغه به برداشت کوي خو د دې مجلس چې دی هغه به نه پرېږدي ځکه چې په دې باندې رستو چې دی د الله جل شانه د طرف نه اعلان کیږي چې دا خلک وبخښلی شو نو الله جل شانه ته فرمایي ای زما فرشتو تاسو ګواه اوسئ دې بندګانو چې کوم څیز غوښتو کوم څیز دی غواړي جنت ای زما فرشتو دغه جنت چې دی هغه به ورله ورکوم ای زما فرشتو تاسو ګواه اوسئ د کوم جهنم نه چې دی امان غواړي د هغه جهنم نه به ورله امان ورکم او آخري چې دی دا ورته فرمایي ای زما فرشتو د دې بندګانو نه زه راضي شوم او د دې ګناهونه ما په نیکو سره بدل کړل صرف دام نه چې ګنې ګناهونه مې ورله معاف کړه دا نه د ګناهونو په نیکو سره د بندېدو زیری دی ای زما فرشتو تاسو ګواه اوسئ د دې بندګانو ګناهونه ما په نیکو سره بدل کړه د هرې ګناه په بدله کې مې ګناهونه مې ورله معاف کړه او د هرې ګناه په بدله کې مې ورله یوه نیکي ورکړله نو عزتمندو دا چې دی ډېر مبارک مجلس دی دا ډېر چې دی هغه محترم مجلس دی خیر او برکت والا مجلس دی مخکې خبره ذکر شوه ځکه چې د دې نسبت چې دی د قرآن عظیم الشان سره دی او د کوم څیز نسبت چې د قرآن سره راشي قرآن کې الله جل شانه فرمایي چې دا قرآن چې دی برکت والا کتاب دی دا ما برکت والا کتاب چې دی هغه نازل کړی دی نو د دې سره چې څوک تعلق ساتي دې سره څوک محبت ساتي دې سره څوک په کوم چې دی هغه نسبت سره ورسره تعلق ساتي نو الله جل شانه به دغه بنده چې دی هغه مبارکۍ او دغه برکتي کوي د هغې یو مثال عزتمندو مونږ او تاسو په کورونو کې چې عام کتابونه پراته دي قرآن مجید پروت دي د قرآن مجید هغه عظمت چې دی د هغې مونږ څومره چې دی قدر کوو هغه څومره محفوظ کړو بیا دویم نمبر عامه کپړه ده خلک دې کپړې هم جوړې کړي د پردې هم دې جوړې کړي مختلف څیزونه دې جوړ کړي خو چې د دغه کپړې نه کله د قرآن چې دی هغه کڅوړی او کمیس جوړ شي نو د هغه کڅوړی او کمیس چې دی بیا زما او ستا په زړه کې څومره قدري هغه کڅوړی او کمیس چې دی هغه موږ په ځمکه نه غورځوو هغه کڅوړی او کمیس ما ورته چې دی ښکلو هغه د سترګو سره لګو هغه د سینې او د تندي سره لګو ځکه چې نسبت یې د قرآن سره دی نو چې کپړه چې دی هغه د قرآن سره نسبت راشي د قرآن سره نزدېکت راشي د قرآن سره تعلق راشي هغه دومره برکتي کوي دغه کپړې له دومره عظمت ورکوي چې هغه کپړه موږ په ځمکه باندې غورځېدو ته نه پرېږدو هغه کپړه ما ورته د خپلې سینې سره لګو دغه کپړه ما ورته د خپلو سترګو سره لګو دغه کپړه چې د هغه ما ورته ښکلو نو چې یو انسان د قرآن سره نسبت جوړ کړي یو انسان د قرآن سره تعلق جوړ کړي نو هغه به څومره برکتي کوي چې کپړې له دومره چې دی عزت ورکړو نو د انسان له به څومره عزت ورکوي عام یو رحیل دی که د لرګي او تخنۍ نه یو رحیل جوړ شوی تخنۍ نه خلک مختلف څیزونه جوړوي د هغې چې دی مختلفو ځایونو کې کېښودی کېږي خو چې کله نسبت د قرآن سره راشي د قرآن رحیل کې جوړ شي د قرآن دغه تپایي کې جوړه شي نو هغې بیا موږ څومره قدر او احترام کوو هغه موږ داسې بې ځای چې دی نه غورځوو هغه په زوره باندې نو په قلار او قدر او احترام سره ږدو نو عزتمندو دغه رنګې چې یو انسان د قرآن سره نسبت جوړ کړي د قرآن سره تعلق جوړ کړي نو الله جل شانه دغه انسان چې دی دغه له چې دی قدر او عزت ورکوي دغه له چې دی احترام ورکوي د هغه چې دی زمونږ او تاسو ته خو عام انسان ښکاري خو د الله جل شانه په نسبت باندې دغه کس چې دی دا ډېر قدرمند دی دا ډېر عزتمند دی دا ډېر محترم دی لکه مثال په طور دا ماشومان بچي دي مونږ او تاسو ته خو عام ماشومان ښکاري چې بس دا خو دې مجلس کې ګرځي دې کوڅو کې چې دی منډې را منډې وایي خو ګورې دا عام ماشومان بچي دي چې کله نسبت د قرآن سره راغی کله نسبت د قرآن سره راغی نو ما ورته بیا قدر او احترام کوو د عامو بچو په نسبت باندې ته نه ګورو بیا قدر او احترام کوو
او دغه نسبت ګوره کم زمونږ بدقسمتي زمونږ کمزوري دا ده چې کله یو ماشوم بچی منګه سکول کالج یونیورسيټي ته لیږو یو ماشوم بچی سکول ته ځي دغه چې دی موږ سار کې څومره خیال ساتو د کپړو څومره خیال ساتو دغه د پیسار څومره خیال ساتو دغه د کتابونو چې څومره خیال ساتو او بل طرف ته یو ماشوم بچی هغه جمعات ته راځي هغه مدرسې ته راځي نو د هغې نه موږ اکثر خبر هم نه یو خبر هم ته نو چې دا بچی مدرسې ته تللی دی که نه دی تللی دا زمونږ ستاسو کمزوري ده دا زمونږ ستاسو په دې زړونو کې د قرآن عظمت نشته زمونږ ستاسو په زړونو کې د قرآن قدر نشته دی که موږ دغه رنګې پاتې شو د دې بچو د تربیت هم خیال ونه ساتو دا بچي هم دغه رنګې پرېښودل نو ګوره یهود او نصاران ډېر په زور او شور سره د خپل چې دی د یهودیت او نصرانیت چې دی پرچار کوي دا ماشومان بچي رانه چې دی اخلي په موږ او تاسو دغه رنګې دا ماشومان بچي پرېښودل د دې د تربیت موږ خیال ونه ساتو نو ظاهري لحاظ سره به موږ د مسلمانان ښکاري خو دې به چې دی یهودیت او نصرانیت طرف ته تلي ځکه د مین سوشل میډیا او په میډیا په طور باندې یهود نصارا ډېر زیات مضبوط لګیا دي د هغې د وجې نه ډېر ماشومان چې دی د اکثر د جوماتونو نه مدرسو نه پاتې شي سبق له چې دی نه راځي که لږه سختي پرې وشي نو دلته کې چې دی بې سبق ته نه راځي هلته کې دغه ازادانه ژوند غواړي ازادانه ژوند ته چې دی دی خوشحاله وي او سکول کالج کې چې دی هر څومره سختي پرې کېږي نو هغه سختي هغه تکلیف چې دی هغه موږ برداشت کوو چې خیر دی دې ته خو چې دی دا د مستقبل خبره ده حالانکې د دنیا د مستقبل پته نه لګي اکثر خلک شي او دغه چې د کم د قرآن سره نسبت دی نو دا د آخرت مستقبل لپاره تیاری دی دا کم ماشومان بچي دی چې کله مدرسې ته را روان شي دا چې کله مدرسې ته راځي سکول کالج ته ځي نو ګوره د سکول کالج ته چې دی دلته علم نه ویلی کېږي اکثر به سکولونو باندې لیکلي چې علم روشنی ہے نو ګوره دا د سکول او د کالج تعلیم ته چې دی دې ته علم نه ویلی کېږي سکول او د کالج علم چې دی دا د دنیا د ګټلو یو فن دی دا د دنیا د ګټلو فن دی دنیا کې خلک مختلف کارونه زده کوي د دنیا د ګټلو دپاره نو د سکول کالج دغه هم چې دی ښه ده د دنیا معاش پې ځان له مستقبل پې د دنیا د ژوند معاش او مستقبل پې ښه کوي خو اصل علم چې دی هغه د قرآن علم دی اصل علم چې دی دا د شریعت علم دی د قرآن او د احادیثو علم دی نو چې کوم یو بچی سکول کالج ته روانېږي نو هغه ته دا پروټوکول نه ورکړی کېږي هغه ته دا قدر او عزت چې دی هغه نه ورکړی کېږي خو چې کله یو ماشوم بچی زمونږ استاد یو ماشوم بچی چې هغه سرتور سره را روان شي د کپړو یې پته نه لګي ستا کپړې اکثر چې د کپړې ورته شلېدلي خبر هم ترې یو پیزار یې پوه یو یا نه پوه او دا ماشوم بچی چې کله مدرسې ته را روان شي نو ګورئ د الله جل شانو په نسبت باندې د دې څومره قدر دی موږ او تاسو اکثر چې دی په کوڅه کې لږ وران راوړان شو سپېړه هم ترې وباسو ګزار هم ترې وباسو سپور استغې هم ورته ووایو داسې ډېر نسبتونه هم ورته وکړو خو ګوره د الله جل شانو په نسبت باندې د دې ماشوم بچي ډېر قدر دی ډېر چې دی هغه عزت او احترام دی ځکه چې دغه ماشوم بچی دا ماشوم بچی چې کله را روان شي نو حدیث مبارک کې راځي د الله جل شانو نوراني فرښتې چې دي هغه ورته خپلې وزرې غوړوي عامې فرښتې هم نه حدیث مبارک کې نوراني او مقربې فرښتې ذکر شوي مقربې او نوراني فرښتې چې دي هغه ورته خپلې وزرې غوړي دپاره د دې چې دا مبارک قدمونه دي دا بهترین قدمونه دي چې دا مبارک قدمونه چې دي دا زموږ په دې وزرو باندې راشي دا زموږ د دې وزرو د پاسه کېښودی شي نو زموږ دا وزرې چې دي هغه به برکتي شي زموږ دا وزرې چې دي هغه به قیمتي شي هغه خو هسې هم د الله جل شانهو چې دی نوراني مخلوق دی هغوی د الله جل شانهو نافرماني نه کوي ځکه چې الله جل شانهو فرښتې په کوم صورت کې پیدا کړي دي او کوم عبادت یې ورله ورکړی دی کومه ډیوټي یې ورله ورکړې ده هغه ډیوټي په خپل طریقې سره چې دی په صحیح طریقې سره سرته رسوي او عبادت کې لګیا دي څوک په قیام کې دي څوک په رکوع کې دي څوک په سجده کې دي څوک په قیده کې دي هغه په دغه چې دی خپل عمل چې او عبادت کوي خو دلته کې دا ماشوم بچی چې کله مدرسې ته را روان شو نو دغه فرښتو ته دا حکم کېږي چې د دې ماشومانو قدمونو لاندې خپلې وزرې وغوړوئ چې ستاسو دا وزرې چې دي هغه قیمتي شي او برکتي شي ځکه دا مبارک قدمونه دي دا بهترین قدمونه دي چې دا مجلس ته نو چې دا ماشومان چې کوم قدمونه دي هغې دومره چې دی هغه قدر دی چې نوراني فرښتې ورته وزرې غوړوي نو چې جومات ته راشي او مجلس کې کښېني دا به څومره چې دی خیر او برکت والا جوړېږي د دغه ماشوم بچي د وجې نه په معاشره کې چې دی خیر خورېږي د دغه ماشوم بچي د وجې نه په معاشره کې چې دی برکتونه راورېږي په کوم کور کې چې دی دغه ماشوم بچی نو د دغه ماشوم بچي د وجې نه
په هغه کور باندې چې رحمتونه راورېږي. نو د ماشومانو د بچو د اصل سیس چې تربیت دی چې د دې اسلامي تربیت وکړی شي. که موږ دا تربیت ونه کړو نو وروسته به دا د معاشرې دپاره هم یو ناسور وګرځېږي، د کور او د چم ګاونډ دپاره به یو ناسور وګرځېږي. بیا به موږ افسوس کوو، خو افسوس ته به خبره بیا وتلي. او که دې ټایم کې ورله تربیت وکړو، دې ټایم کې د بچو د تربیت خیال وساتو، نو دا ماشومان بچي دا به د دې معاشرې دپاره د خیر چې دی هغه سبب وګرځېږي، د کور دپاره به د خیر چې دی هغه سبب وګرځېږي. ځکه چې نسبت یې د قرآن سره راغی، چې نسبت یې د قرآن سره راغی، نو الله جل شانه به ورله عزت ورکړي. چې عزت یې ورکړو نو دغه عزت به د دې معاشرې دپاره عزت وي، دغه عزت به چې دی د کور دپاره چې دی هغه عزت وي. په دنیا کې هم ورله عزت دی، آخرت کې هم ورله چې دی عزت الله جل شانه تیار کړی دی. ځکه حدیث مبارک کې راځي کم یو سړی چې په خپل بچي باندې په ناظره باندې قرآن ووایي، په ناظره باندې چې کم بچي کم یو کس خپل بچي هغه په ناظره کې قرآن ووایي، ځکه چې دی د هغه د ژوند د اسبابو ضرورياتو چې دی خیال ساتي، د هغه د کپړې پیسار خیال ساتي، د هغه د خوراک خیال ساتي، او بیا دی دله ټیم ورکوي. دی په دنیا په کارونو کې نه مصروفه کوي، د دنیا د مصروفیت په وجه باندې په ځای باندې دی جومات او مدرسې ته رالېږي چې د ده د بهترین تربیت وکړی شي، دی قرآن زده کړي او دی زموږ دپاره د خیر سبب وګرځېږي. نو حدیث مبارک کې راځي دغه ماشوم بچی چې کومې دا قرآن زده کو په ناظره باندې د الف لام میم نه الحمدلله شروع کو او الناس ته ورسو، نو حدیث مبارک کې راځي د دې برکت د وجې نه چې دې ماشوم دا کوم قرآن ولوستو، د دې برکت د وجې نه د دې ماشوم بچي مور او پلار ته به د قیامت په ورځ باندې د نور یو تاج ور په سر کړی شي، او د هغه نور تاج چې دی هغه به دومره قیمتي چې د ټوله دنیا به د هغې قیمت نشي ادا کولی. د نور نه به چې دی دغه رڼا د هغه تاج رڼا چې ده هغه به د نور نه سیوایي، د نور نه ډېره رڼا به دا ورکوي. نو چې د مور او پلار دپاره دا چې دی هغه مرتبه ده، دا مور او پلار دپاره دا مرتبه په دې وجه باندې ده چې دا مور او پلار د دې بچي د وجود سبب ګرځېدلي دي، د بچي د وجود سبب ګرځېدلي دي. او دویم نمبر کې دې مور او پلار چې دی د دې بچي تربیت کړی دی، د دې ماشوم بچي تربیت یې کړی. دریم نمبر باندې د دې بچي د اسبابو خیال یې ساتلی دی، د خوراک خیال یې ولې ساتلی دی، د کپړو خیال یې ولې ساتلی دی. څلورم نمبر د دې ماشوم بچي د دنیا د اسباب او د دنیا د معاش نه ایستلی دی، د قرآن علم او تعلیم ته کښېنولی دی. نو په دې وجه باندې مور او پلار ته دغه مرتبه چې دی او منصب ورکړی کېږي. نو چې د بچي په وجه باندې مور او پلار ته دا مرتبه ورکړی کېږي، نو عزتمندو دغه بچي دی او په خپله څومره چې دی هغه مرتبه ورکړی کېږي. او بیا چې کم بچي باندې حدیث مبارک کې راځي د قرآن پې په یاد کې حفظ پې وکړي، نو دغه ماشوم بچی او دی حلال حلال وکړي او حرام حرام وکړي، د دغه چې دی خیال وساتي، نو الله جل شانه به د قیامت په ورځ دغه به حافظ قرآن ته وفرمایي چې د جنت په درجو باندې خیجه او قرآن په قلار قلار سره وایه. څنګه چې دنیا کې دا په قلار او په مزه مزه قرآن لوستو، هغه رنګې په مزه مزه قرآن لوله، او ستا مرتبه هغه ده چې کله ته ورناس ته ورسي نو د قرآن آیتونه شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته 6666 آیتونه دي. نو الله جل شانه دغه حافظ قرآن ته د قرآن د لوستلو په برکت سره، د قرآن د لوستلو په وجه سره الله جل شانه په جنت کې 6666 مرتبه او منزلونه چې دا ورکوي. دومره لوی منصب او منزل چې دی دا په دنیا کې د چا نشته دی. او د دې دا ډګري چې دا صرف حافظ قرآن ته ورکړی کېږي. دنیا کې زمونږ چې دی کم د ټولو نه لویه ډګري څوک واخلي، هغه د څوک دومره چې دی نسبتونه نه ورکوي، هغه د دنیا د هغه کور او د خاندان سره تعلق ساتي، دا صرف د هغه دپاره. او د قرآن سره چې نسبت وي، د قرآن ډګري حاصله کړي، نو هغه د خاندان دپاره د خیر سبب وګرځېږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي حافظ قرآن چې دی دی به د 10 کسانو د خپل خاندان د 10 کسانو چې دی سفارش کوي، او هغه کسان داسې نه چې لږ ډېر ګناهګاري، بلکې د هغه کسانو چې دی هغه به سفارش کوي چې د کومو باندې جهنم واجب شوی دی، د جهنم په هغوی باندې واجب شوی دی، د جهنم مستحق ګرځېدلي دي. د قرآن په برکت سره به الله جل شانه د دغه حافظ قرآن په برکت سره به الله جل شانه دغه 10 کسان چې دي دا د جهنم د هغه وجوب نه بچ کړي او د جنت کور واجب کړي او جنت ته چې دی هغه ته بوځي. څومره لویه مرتبه شوله. دنیا کې یو ډګری والا ته به دا چې دی هغه منصب ورنه کړی شي، د دنیا یو منصبدار ته چې دی هغه دا پروټوکول او دا چې دی هغه عزت نه ورکړی کېږي چې هلکه تا په دنیا
سفارش وکړه یا د یو څو جهنمیانو سفارش وکړه ځکه دا دنیا کې چې محنت کړی دی دا ډېرې ډګرې حاصلې کړي دي نو اوس لاړ شه په دغه جهنمیانو چې سفارش وکړه چې دا جنت ته موږ بوځو داخلي کړو او نو دغه یو ته به دا چې دی دا منصب نه ورکړی کېږي دا چې دی اجازت به ورته نه ورکړی کېږي که دا اجازت ورکړی کېږي نو صرف حافظ قرآن ته ورکړی کېږي نو عزتمندو ما ته دې اوس سوچ وکړو ما ته دې اوس په خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې آیا زما او ستا د بچي دپاره د قرآن او د احادیثو د شریعت علم چې دی هغه ضروري دی که نه د دنیا علم چې دی هغه ورله ډېر ضروري دی او زما او ستا د بچي دپاره د دنیایي چې کوم تربیت دی چې کوم سکول او کالج کې ورکړی کېږي هغه تربیت ورله ورکړم که نه مدرسه او جومات کې چې کوم تربیت ورکړی کېږي زه ورله دغه تربیت ورکړم که ما ورله دا تربیت ورکړو که ما خپل ماشوم بچي له دا تربیت ورکړو چې کوم په مدرسه کې ورکړی کېږي او د دې سره سره دی د دنیا تعلیم هم حاصل کړي د سکول او د یونیورسټۍ چې دی تعلیم حاصل کړي دی ډاکټر وګرځېږي دی چې دی انجینیر وګرځېږي نو سبا له دی انجینیر دی خو دی مسلمان انجینیر دی که سبا له دی ډاکټر دی خو دی چې دی مسلمان ډاکټر دی دا به د کور دپاره د خیر سبب ګرځېږي دی به د دنیا د معاش سره سره د خپل خاندان خیال ساتي د دنیا د معاش سره سره به دی د خپل مور او پلار خیال ساتي د دنیا د معاش سره سره به دی د خپل وروڼو خویندو خیال ساتي د خپلو کشرانو مشرانو به خیال ساتي او که نه دا د صرف د دنیا د پیسو د ګټلو یو مشین جوړ کړو د باندې د ښې ډګرې حاصلې کړې او دا معاشره چې دی په دې کې به زموږ ډېر داسې وروڼه پکې چې هغوی به د دنیا تعلیم ډېر ښه چې دی حاصل کړی لوی لوی ډګرې به حاصلې کړي لوی لوی ډاکټران به وي پروفیسران به وي انجینران به وي خو دوی به د قرآن علم بیا نه زده کړی نو چې د قرآن علم یې نه دی زده کړی د قرآن نه لرې ساتلی شوي دي نو دغه خلک چې دی دغه اکثر د خاندان دپاره بیا هغوی افسوس کوي مور او پلار هم پې افسوس کوي وایي موږ زیاتې کړی چې په دا باندې تعلیم کړی دی د هغه په هغه تعلیم باندې بیا چې دی خفه وي چې موږ ولې په ده باندې دا دنیایي تعلیم کوو د دې په ځای کې چېرې دیني تعلیم کړی وي نو اوس به زموږ په کار راغلی وي دا به زموږ دپاره چې دی وایي د خیر سبب وي نو هغه مور او پلار هم پې بیا افسوس کوي وروسته به بیا افسوس کوي چې کاش موږ په دې بچي باندې د دنیا د علم سره سره د قرآن علم چې دی هغه زده کړی وي سکول او کالج ته لېږلو سره سره دی موږ جومات او مدرسې ته لېږلی وي نو دا به موږ چې دی دا خفګان به اوس موږ دپاره نه وي دا به زموږ دپاره اوس د خفګان سبب نه ګرځېدلی بلکې دا به زموږ دپاره د خیر سبب ګرځېدلی وي نو عزتمندو عرض مې دا کوو چې د ماشومانو تربیت چې دی هغه ډېر لازمي دی ډېر ضروري دی او نن سبا معاشره چې دی نو هغه ډېره چې ده هغه ګنده شوې ده معاشره ډېره بېهوده شوې ده معاشره چې ده هغه ډېره ګنده ده نو د خپلو ماشومانو بچو تربیت ډېر زیات خیال ساتل پکار دي بلکې چې ماشوم بچی د کور نه وځي نو خیال یې ساته په هغه باندې نظر ساته د هغه تپوس کوو چې دا ماشوم بچی چېرته ځي دی د چا سره کښېني پاسي ځکه د یو ماشوم بچی دی هغه د پیدایشي چې دی هغه چرسي نه وي هغه پیدایشي چې دی هغه پوډري نه وي خو دا د دې مجلس نه دغه رنګې ناستو خلکو سره یا بدماش نه وي خو د خلکو سره د ماحول سره د مجلس سره کښېني نو د هغې اثر چې دی واخلي نو دی چې دی ډاکو د ده نه وګرځي جوړ شي د ده نه چې دی چرسي او پوډري جوړ شي ځکه د هغه مجلس موږ چې دی د هغې نه رامنع نه کړو د هغې خیال ونه ساتو نو که موږ دغه رنګې خیال ونه ساتو نو دا به چې دی بیا د معاشرې دپاره یو ناسور وګرځېږي او که چېرې موږ د دې خیال وساتو د دې ماشومانو تربیت چې دی د هغې خیال هم وساتو نو دا به زموږ دپاره د دنیا او د آخرت چې دی هغه د خیر سبب چې دی وګرځېږي الله جل شانه دي دا کوم ماشومان بچو چې ختمونه کړي دي الله دې د دې د کور او خاندان د علاقې دپاره د خیر سبب چې دی هغه وګرځوي او د ماشومانو چې کوم صحیح تربیت دی الله جل شانه دې ما او تاسو ته د هغې د صحیح تربیت چې دی هغه توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا